دا په پېښور کې دی دا به ماله راځي زه په دې انتظار یم زه دا به ماله راځي دا به زه یې نه وه زه چې دا کومه جاړم د ده ما ته صرف د اختر ورځ را یادېږي چې د سرې څپلۍ په خپو کې ما ته وایي مورې دا ما سره خوند کوي زه دا څپلو سوچ ماله راځي او دا چې زما نه د کور نه راوتو بهرته ما ورته ویل چې بهرته مه ځه که نه د خور کتلو ما ورته ویل مه ځه یم ته خو لږو شپو نه راغلی چې زه دې وینم او د ما ته ویل خیر دی مورې ما دې غېږ راکوي مورې ته ولې خفه کېږي زه خو دې کور ته راځم زه صرف او صرف ما نه د خپل بچي خندا نه هېرېږي په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ ډیلي خیبر او زه یم ستاسو کوربه جلال صافي کتونکو د تخبې په سیمه پیرانو چې واکې موجود یم دلته جي یو ظلم شوی د یو کاکاجي نه د هغه د زړه ټوکړه جدا شوې ده دا ظلم جي په پېښور کې شوی دی دا مخامخ چې کوم کاکاجي ولاړ دی د ده یو بچنګی و چې 12 تعلیم او محمد نامې وه په پېښور کې به ټیلري کوله د خور کور یې ولته پاتې کېدو هلته د یو ظالم د ظلم ښکار شو او دغه تاسو ته چې کوم قبر ښکاري دغه سلې په هغه باندې نن جوړ دی یو هفته کېږي نن د جمعې ورځ د په تېره جمعه دغه واقعه شوې ده نو راغلي موږ همیشه دغه کوشش کړی چېرته چې ظلم وشي نو موږ خپل مایک او کیمره هلته وړو د دغه مظلومه کورنۍ سره ودرېږو د هغوی اواز د اعلی حکامو ته رسو نن هم راغلي کاکاجي سره ظلم شوی هغوی سره به دغې والي سره خبرې اترې کوو نور تفصیل د دوی نه ورو نو موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام کاکاجي ښه خیر دی د الله پاک څه نامه دی زما جمشید نوم دی دا کومه واقعه چې شوې ده بچنګی دی د زړه ټوکړه دی نه جدا شوې الله دې اول تاسو له صبر درکړي موږ به ستاسو لپاره دغه دعا کوو او بل دا راته ووایي چې دا واقعه څنګه راله دا څنګه داسې وشو چې بچنګی د نه جدا شو یاره جی بس زما خو زړه نه غوښتل ما خو چې زما نه به لږ جدا شو نو ما به تپوس کو خو د الله د طرفه چې کوم دی نو دا 12 پورې تعلیم او د 13 کاله عمر دی او 12 پورې جی تعلیم وکړو او لکه د تعلیم کې روان او دې سره دی چې کم دی نو د تعلیم سره د ټیلري کوله د ټیلر ماسټر شو او د ټیلر ماسټرۍ د پاره چې کم دی ما خو تا ته سوي اوس دا الله په علم کې وا چې الله پاک دغلته چې کم دی نو نه زما د چا سره دښمني وه نه زما د زوی د چا سره دښمني وه نه ما چا سره دغلته بد کړي نه ما دلته چا سره بد کړي خو زما د زوی دغلته چې کم دی نو زما د اوښي او د خپل خور چې کم دی ورته وی چې د ښار ډېر ښکلی ماحول او د خپل کار سره به د کار یو ماته وی چې کاکا دا به موږ سره لاړ شي هغه چې کم دی نو هغه زما زوی ماته وی چې کاکا زه به د تعلیم سره چې کم دی نو د خپله ټیلري کوم او په دې باندې به موږ خپله ګزاره کوو هغه جي بس دغسې ده به د ټیلر سره کار کو او په دې کې اتفاقي چې کم دی نو د ده چې موږ له څومره دغه راغلی دی نو لکه دا وایي چې خور یې ووایي چې په دغه ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې او د ماښام ټیم و د جمعې ورځ وه او خورې وی چې جامې لم دی سپلې لم دی راغې او ما ته تاسو کو چې روره دا جامې او دا سپلې دی ولې لم دی نو دراته محمد جان راته وی چې دا د جمعات خوا کې پیپ سوریو او هغه چې کم دی مې بند کو هغه اوبه لارې ته تللې ما چې د چا جامې بېل مازه نه کړي نو هغه مې دغه ته چې کم دی نو نالې ته واړولې او په دې دوران کې ما مونځ وکړو او دغلته چې کم دی نو دغه کس دی وایي چې زه د اوښي دوکان یې دی دغلته اوښي دوکان ته راغی هغه اوښې د دې خبرې ګویي ورکوي چې دی زما د دوکان نه راغې ځان دی چې کم دی نو د انورپرست 15 واله ګوتې چې کم دی نو واغېستلې هغه د دغه کولې زوی مې او د اوښي ته مې وی چې زه ځم کور ته او چې د هغه نه لږ معمولي د 15 قدمه فاصله نه ده دغه ځای چې کم دی ښکاره دی رڼا ماښام او دغلته چې کم دی نو دا باکسر پې راوتی دی د ده سره چې هر څه په دې کې زما هغه زوم وایي چې زه ورغلم نو مطلب دا دی چې دی دغلته هغه په سوکانو باندې والو دی پروت او چې هغه وتښتېد شور شو نو دی ورغلی د شور شو دی ورغی جي نو هغه دغلته پروت نو ولیدلی ښه په موقع باندې ماشومان هم لیدلی دی چې د دې هلک نوم زه خو په تخبې کې وم خو چې د دې هلک نوم ابوبکر دی نو دا چې کم دی ابوبکر ماشومان هم یادو او دغه هلک چې کم دی نو ولیدلی شو زما د زوم چې کم دی وی چې همدغه کس چې کم دی ده پې ګزارونه کړي د ګزارونو نه نو دی باکسر او د زما د زوی چې کم دی نو داسې ځای ټارګېټ کړی دی ښه پلیئر
او زما د زوی داسې ځای والی دی چې په یو منټ کې نو هغه په حق رسېدلی دی پړه باندې والي و داسې دا جی نو چې کله پوسټمارټم له بوتلی دی هلته چې کم دی د ده نه زړه وړلی شوی دی دماغ ته وړلی شوي دي نو اوس ډاکټران وایي چې یاره د ده موږ ګورو چې د ده زړه والی شوی دی او که د دماغ والی شوي دي نو د دغه دوو زګینو نه ده والی دغلته د علاقې چې کوم ولس دی هلته چې کوم خلک اوسي هغوی څه خبره خو نه ده کړې چې یاره مخکې د دوی څه جنګ جګړه د دې لږ سره شوي یا نه اچانک داسې را یاره زه جی د محمد جان پلار خبره کوم او جی ماته د ده زه صرف چې زه مردخانې ته ورغلم د ده زنې تړلې وه زه د دې نه خبر شوم زه نه چا د ده د جنګ نه خبر کړم او نه د چا د جګړې نه خبر کړم که زه دونه خبر شوم زه به په ده پسې ما ځان رسولی او ما به د هغې څه خبره نه ده شوې څه خبره ماته نه ده دغه شوي جي مجرم گیر دی اوس گرفتار مجرم بالکل حکومت گیر کړی دی او د فقیر آباد تانې سره چې کم دی نو دا کیس دی د فقیر آباد تانې سره او فقیر آباد تانې سره خواته کې د بودنۍ پل دی او سردار کالونۍ ده او د دې چې کم دی ذمهواري د فقیر آباد د تانې سره ده نو زما جی بس د فقیر آباد د تانې د ایسیچو نه او د ډي اس پي نه د اعلی حکامو نه زه په خپله د دې ملک اوسېدونکی یم ښه چې کم دی تعلیم یافته یم ښه چې کم دی ما ټول عمر دا سوچ کړی دی چې د دې ملک بچی چې کم دی نو هغه په حفاظت کې هغه ته چې کم دی دغه او نن زما د بچي سره ظلم وشو نو جی زما د الله حکامو نه زما د دغه تانې د ایسیچو نه د دغه د ډي اس پي نه او زما د ټولو معززه تعلیم یافتهو چې کم د دې دغه دي نو زما د هغې ته دا درخواست دی چې جی ما سره ظلم شوی دی او جی ما سره د انصاف وکړی شي الله دې تاسو له انصاف درکړي انشاءالله یو عدالت به لګي په هغه دنیا د دې دنیا به څه انصاف یا څه خندام راشي د خپل ملک قانون ته ادارو ته چې وګورو به هر حال بیا هم ځای شته انشاءالله هلته یو غیرتي باچا دی چې هغه د خپل بنده سره د اویاو میندو نه سیوا مینه کوي نو هغه څنګه چې پیدا مور او پلار دردېږي دغه شان هغه باچا هم د دغه بچي سره د اویاو میندو نه سیوا مینه کوي خو د هغه صبر ډېر زیات دی خو پکړې بیا داسې دی چې خلاصیت یې نشته الله دې موږ ټول د الله پاک د ګریپ نه وساتي دغه ظالم له دې الله سنګینه سزا ورکړي د دغه کاکانې د خوارۍ نه وتی بچی دا بچیان نه زه سهار چې راتلم د 15 میاشتې یو ماشوم مې دی والله چې د غېږې نه جدا کېږي ړم یو څه خورېږي بیا دغه کاکاجي خبره وکړه نو سر را باندې وګرځېدو چې یاره 18 کالو ته یې ورسو دا بچی نه دی دا لویول او د ده پالل او بیا تعلیم در 12مه پورې په هغه سبق ویل دا ډېرې خوارۍ غواړي ډېر کړاوونه غواړي د دغه کړاو نه وتی بچی د خوارۍ نه وتی لکه د مرغۍ د جالې نه چې بچی پر شي بس د خوارۍ نه وځي نو هغه مرغۍ هم دمه شي نو دغه کاکاجي به ایله ساه اخیستې چې بچی مې کامیاب شو ځان ساتلی شي د کور د آبادولو سوچ به یې ولکو خو دغه ظالم د دغه کاکاجي په ټولو ارمانونو خاورې ودوړولې دا د علاقې چې کوم مشران کشران دي دوی هم ولاړ دي د یو ورور سره پکې خبرې ترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ته خیر دی جی ټیک ټاک څه وایي چې د کاکاجي سره کوم ظلم شوی دی والي سره تاسو ډېر خلک ګوري پښتانه هم ګوري بیا چې کوم عدالتونه دي فیصلې دي کیسونه دي دا به رواني نو څه وایي چې دې ته انصاف میلو شي دغه والي څه وایي الله حکام یاره جی بس زه خو خپل ځان به دا ووایم چې دا مقبره م ورته نږدې ده او دی هر سهار راځي او دی قبر ته ناست او جاړي والله چې موږ په خپل کلي کې په خپله باندې په ژوند ستومانه کړي وو چې موږ وګورو دی قبر ته ناست دي د دې نه چې پاڅېږي څه چل پې وشي بیا وله تلي مږو اوړه وله مږو اوبه وله ورکړو خو بس دا به ووایو چې خدای پاک دی هر سړی د داسې دغه نه وساتي د ده سره چې کوم ظلم وشو د دې ظلم نه دی هر سړی خدای پاک وساتي او دا ډیره ګرانه خبره ده چې یو بچی مقبره ده ته نږدې او په ور کې ده ته مقبره یو هغه ښخ شي او د 12 کالو یا د 19 کالو هغه باندې ایله د پلار مور سترګې رڼا شي زما خپل یو زوی د سعودي عرب کې دی او هغه چې خبر شو چې هغه کمې جړاګانې وکړلې او کمې چغې ووالې ما په دغه شپه د هغه سره هله هم نه دی کړی د دې د خفقان د وجې چې هغه وایي دا زما ملګری و ډېر یو جانانه هلک و او ډېر یو صبر کوونکی هلک و خو بس څه به ووایو الله به دغه ظالم نه مقرر کړی وه او بس وایغستو ته او بس الله دې د ده په حال باندې رحم وکړي او هغه له د حکومت ته پکار دی چې یاره سزا ورکړی شي نن د ده سره وشو سبا د بل سره هم کیدی شي نو حکومت له دا پکار دی چې لکه سخته سزا دې سړي له ورکړی شي
ورځو د دوی چې کومه مورکۍ ده په کور کې به هم ډېر بد حال هغوی سره هم یو دوه خبرې کوو د دوی دغه درد دغه غم تاسو ته ښایو چې د یو ځوان بچي جدایي د کور نه راشي نو د مور او پلار په وړه څه تېرېږي راځئ موږ سره څه چې دا کومه مورکۍ ولاړه ده دا دغه مقتول مور ده دوی سره مې یو څو خبرې کوو ما تاسو ته وړاندې مې چې د ځوان بچي غم نه دا د سړي ملا ماتوي بیا هغه مور چې د دغه بچي سره یې ډېرې خوارۍ کړي د خوارۍ نه ایستی نو بچی خو کار څومره غټ شي د چینار لښته دې ولې جوړه نه شي خو مور ته هغه شان ماشوم ښکاري کوم چې په بچپن کې بهرحال دغه مور سره هم خبرې کوو غم یې ډېر دروند دی الله دې ولې صبر وکړي مورکۍ دا راته ووایه دغه بچی دی د خوارۍ نه دې ایستی او یکدم د یو ظالم د ظلم د لاسه تاسو نه جدا شو نو الله دې تاسو له صبر درکړي دغه دعا هم ستاسو دپاره کوو او څه به وایي جي دغه به حوالې سره زه دغه ویم زما دغه بچی زما د 15 خویندو ورور او 12مې پاس کو پېښور ته لاړلې د تعلیم په دغه هم لاړې ځان له به تعلیم هم کوم او ځان له به اکیډمۍ ته ځم ځان له خپل کرکټ کوم زما د کرکټ څه شوق دی ما په دغې ولیږو زما نه لاړلې او ټول هلته 3-4 میاشتې تېرې نه کړې بس ټیلري ځان له ورڅه کوله وایي زه به خپله مزدوري موسه کوم زه به خپل محنت کوم ما به الله پاک ښه کړي ما به خدای کامیاب کړي بس ما ورته د دې ځای نه دعاګانې کولې هغه د ماښام مونځ له لاړې د ماښام مونځ یې وکړو او بس بیا دغه ظالم ورله مخې له ورلې او د پې په ناڅاپه په ګزارونو شو او ویې والو زما بچی او زما بچی یې مړ کړو ما ته یې دلته جواب وکړو بېهوشه دی بیا راته ویل لاس یې مات دی وایي کلي ته یې دروړو مې ویل خیر دی زما بچی دی ما له دې راولي زه به خدمت کوم ماسخوتن شو شپه شوه چې بیا رالې بس په امبولینس کې راوړو زما بچی یې مړ زه نور هېڅ نه غواړم زه د حکومت نه دا سوال کوم چې نن د قاتل سره داسې معامله وشي که نه نو آینده کله به دوی داسې بیا نه کوي زمونږ په پاکستان کې د غریب سړي تپوس نشته د غریب سړي څه حیثیت نشته دا زما یو تنکی بچی و زه د زړه بیمار یم زه ډېره چغې نشم ویلی زما د بچي تپوس دې وشي زما د بچي انصاف زه غواړم انشاءالله کېږي به مورکۍ 2-3 میاشتې وشو چې تللی و دی دا پېښور ته دغه شان 2-3 یا 4 میاشتې وشو چې دا تللی تلو راتلو به څومره وخت پس دا بس دا پیره چې ما لراله دا 2 میاشتې پس راله ټیلري کوله د ماته ویل چې مور مالي استاد د یوې جمعې چوټي راکوي په کوجه کې په روجه کې به د جمعې چوټي م نه ورکوله بس دا د هغه سره لګي او کار یې کوو او دا رانلی ما م ورته ویل چې زه بیا خیر دی چې ته کار کوې مه راځه رینګ به راته کوم ما به ورسه خبرې کولې په روجه کې ورله زه په خپله لاړم ما ته ډېر رایاد شوی زه ولې په 20مه روجه لاړم او دا ما ولیدو زه ډېره زیاته د پسې خفم ما ته ډېر زیات ګران و دغه زما بس روژه کې لیدو له لاړې چې وینم روژه کې زه په 20مه روژه زه د لیدو له لاړم دا ودو چې په دما اواز وکړم محمده دا ودو دا ما له راپاسېدو زما د مور اواز دی د ما د کلکه غېږ راکوي مور ته څنګه رالې روژه ده ما ورته زویه بس ستا لیدو له رالم لږ ساعت تېنم او زه درنه ځم زما زوی په دې کلي کې وګرځئ تپوس یې وکئ د وړو بچو نه تپوس وکئ د غټو نه وکئ بوډاګانو نه وکئ په ده کې هېڅ دغه نه و هېڅ ورانۍ د کې نه ورانو نه جګړمارو نه خرابو د وړو سره ورکوټ او د غټو سره په غټو هر چا سره د خندا سلام او بس دغه یو کرکټ کو دغه سیر شوق د کرکټ په ځای کې لاړ شي تپوس وکړي ټول خلک به درته وي زما بچی خو زه د خپل بچی انصاف غواړم د خپل بچی قاتل غواړم چې دا پانسي شي زما دا ډر دی دا دې پانسي شي انشاءالله د ادارو نه زمونږ هم دغه درخواست چې دله سخته نه سخته سزا ورکړي ښه مورې دا راته ووایه دا بچی د 3 میاشتې چې کور کې نه و چېرته شپې نیمې له به رالې بیا د ده چې کوم کټ و که نه دی 3 میاشتو لالته لاړی نو خو به تا کته چې زه بچی به مې راشي اوس د نه په داسې لارو لاړی چې راتللې واپس ممکن نه دغه کټ ته چې ګورې په سړه دې څه تېرېږي شپې خوب شته زه هم دا په پېښور کې دی دا به ما له راځي زه په دې انتظار یم زه هم دا به ما له راځي دا به زه نه وه زه چې دا کومه جاړم د ده ما ته صرف د اختر ورځ را یادېږي چې د سرې څپلۍ په خپو کې ما ته وایي مور دا ما سره خوند کوي زه د هغه څپلو سوچ ما له راځي او دا چې زما د کور نه راوتو بهر ما ورته ویل زویه بهر ته مه ځه که نه د خور کتلو ما ورته ویل مه ځه ته خو لږو شپو له راغلی چې زه دې وینم او د ما ته ویل خیر دی مورې ما دې غېږ راکوي مور ته ولې خفه کېږي زه خو دې کور ته راځم زه صرف او صرف ما نه د خپل بچي خندا نه هېرېږي زه بس دغه سوال کوم حکومت ته نور هېڅ نه غواړم دغه سوال کوم چې دا قاتل پانسي شي که نه نو بل غریب سره به څوک دا چل نه کوي زما بچی خو لاړی که نه چې د بل دا څه ونشي چې د بل غریب سره دا چل نه کېږي
دی د کرکټ کاغذونه دي دا ورپسې دا چې کوم دی کتونکو دا بورډ اف انټرمیډیټ اینډ سیکنډري ایجوکیشن دا د چې کوم سرټیفیکیټونه دي سرکاري چې کوم اسناد دي دا د 12 چې کوم ډیم سي ده ما تاسو ته وړاندې وي په مخبره کې چیرې یو بچی 12 تعلیم وکي زمونږ خو پښتونخوا یو غریب سیمه ده به کوم خپل تحصیل تحصیل تخبه یا په مردان ضلع سوچ کو دلته غربت ډیر زیات دی دلته په بچی د لسمه پورې تعلیم کولم په دې حالاتو کې ډیر ګران کار دی دغه بچی د سي مقام ته رسول چې په هغه 12مه پورې سبق ته وي او ادوم سټیبل شي چې ځان لا د ټیلرۍ کار په تکل کې پیښور ته لاړ شي او ته دغه بچی دغه مور او پلار نوال نو یقینا چې په دغه مور او پلار چې سر تیری دا مونږ ته پته نه لګي دا به صرف دوی ته پته لګي دوی دلته یو الله خبر دی نو الله دې د دوی دا غم بدل کی او الله دې دوی له انصاف ورکړي دغه عدلیو ته بیا هم دغه درخواست دی چې سخت نه سخت قانون سازي وکړي په خپلو اسمبلو کې دغه په اسمبلو کې ناس خلک دغه د کرسۍ په جګړه دي دوی ته وایو چې یاره دغه شان یو مور د یو انصاف په تمه ده دغه شان یو پلار د خپل بچي د انصاف په تمه دی چې نن هغه بچی د خاورو سلی پې جوړ دی کامیاب شوی بچی دی د لاسه واغستو نو دغه مجرم ته سخت نه سخت سزا ورکړي سریام دی په یو چو کې پانسي کې قسم په الله که بیا څوک داسې وکړي خو په پاکستان کې سزا نشته یو سړی به 10 مړي وکړي خو که پیسې وچلولې شپاره خو شپږ میاشتې پس هغه بار ګرځي برید تاوي نو سخت نه سزا ورکړي ججانو صاحبانو ته هم چې ورې د الله د پکړ نه ویریږي دغه 2 غزه زیاته چې ورشي هلته نه پیسه پکارېږي هېڅ نه پکارېږي بچی هم د مور نه پکارېږي باقي د پاتې د دنیا چې څه وسایل دي دا به ستاسو څه پکار راشي دغه به هم پکارېږي که دغه مجرم هم سخت نه سخته سزا ورکړه والله چې د دې پلار د زړه نه تاسو ته کومه دعا خېږي د مور د زړه نه تاسو ته تاسو به وینئ چې الله ستاسو دا دنیا واخیسته کوي که نه نو په دې کور کې غم دی درد دی تکلیف دی باقي سیوا کول نه غواړو خو مطلب هم دلته د راتګ دغه چې تاسو ته وښیو چې زموږ په پښتونخوا کې داسې ظلمونه روان دي د روکتام دپاره سخت نه سخت قانون سازي پکار ده چې په 302 کې خو ډایرکټ د ماپۍ څه گنجایش نشته ډایرکټ سر وی یې پانسي کوي نو ایله به دغه فیملی تم لږ سکون میلاو شي چې واقعي زموږ ظالم ته سزا میلاو شي الله دې په موږ باندې خپل خصوصي رحم وکړي خپل قربه جلال صاحب اجازه ورکړي خا د باد بریالي اوسئ د الله په